خو دینه مخکې یو خبره باندې ځان پوی کړی او هغه دا چې کله یو کس مسلمان وفات شي هغه مسلمان رور ته چې څومره ته فایده رسولی شي بس ور رسویه هغه ته چې څومره فایده رسولی شي ځکه د مسلم شریف حدیث مبارک دی امام الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل مبارک فرمائی څوک چې تاسو کې طاقت لري چې خپل رور مسلمان ته فایده ورسوي مبارک فرمائی سستی ده نه کا شی ده نه مؤخر کوي نه دې رستو کوي فليفعل پکار چې هغه انسان خپل مسلمان رور ته فایده ورسوي نو په شریعت مطهره کې مسلمان ته فایده رسول دا مامور به دي حکم راغلی دی په هغې باندې چې مسلمان رور ته باید خپل ذات نه ډېرې فایدې رسوي او د هغه ضرر نه به ځان محفوظ کوي یو آیا مړو سره امداد کول په شکل د خیراتونو کې په شکل تلاوتونو کې په شکل د دایره اسقاط کې په شکل د قرآن ګرځولو کې مړو سره امداد کول آیا هغو ته اجر میلاویږي که نه مونږ ته ثواب په میلاویږي که نه یو حکایت عرض کومه ځکه تاسو عوام یې په ساده ژبه کې به هم پوه کړم مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي وی چې یو ځلې مې د ماسخوتن مونځ ادا کړ او چې څنګه اوده شومه نو په خوب کې ما تمام مقبرې والا چې کوم زمونږ د کلي مقبره وه تمام مقبرې او دیرې والا زما په خوب کې ولیده چې هغه ټول د قبرونو نه راوتلي یو ټول راوتلي یو وی چې ما یو مړي نه پکې پوښتنه وکړه په خوب کې او ورته وویل چې دا تاسو قبرونو نه ولې راوتلي یئ څه چل دی وی چې هغه مړي راته په جواب کې ووی چې صاحبه تا ته پته نشته دی چې زما ورته وی چې نه ما ته پته نشته ته مې پوه کړه ولې راوتلي یئ وی چې هغه راته ووی چې د جمعې مبارک شپه وه او یو سړی په دې دیره باندې تېرېده او یو 2 رکعاته مونځ یې وکړ په اول رکعت کې سورې کافرون ووی قل یا ایها الکافرون او په دویم رکعت کې قل هو الله احد سورت ووی سورت الاخلاص یې ووی د جمعې مبارک شپه وه او د هغه صلات د هغه د مانځه ثواب یا زموږ مقبرې مړو ته راوبخل ادیرې خلکو ته راوبخل نو هغه مړی ورته وایي چې هغه مونځ کې دومره لوی کمالو چې دا نن زمونږ د قبرونو نه بهر راوتلي یو د هغه مونځ ثواب زمونږ وسم ځانو سره تقسیمو خپل منځ کې دا ثوابونه تقسیمو وسه پورې دغه ثواب د مانځلیا نه دی ختم شوی سوچ کوئ مالک ابن دینار یو لوی ولی دی 100 صدیو کې دغسې ولی الله نه دی راغلی هغه مبارک فرمایي چې کله ما دا واقعه او دا کیسه د دغه مړي د خولې نه په خوب کې واورېده نو دی مبارک فرمایي چې کله به په ما باندې د جمعې مبارک شپه راله ما به دا 2 رکعاته مونځ ادا کول په اول رکعت کې سورې کافرون په دویم رکعت کې سورة الاخلاص قل هو الله احد ما به دا مونځ ادا کول د جمعې مبارکې په شپه باندې مالک ابن دینار رحمه الله فرمای یو میاشت ما مسلسل دا مونځ ادا که په دویمه میاشت شروع شوه د جمعې مبارک شپه وه ما چې کله مونځ ادا که نو دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم مبارک ما په خوب کې ولیده چې مبارک ما چې خوب کې ولیده زور ته ورغلم ما د مبارک دواړه لاسونه مبارک کول کړه دواړه لاسونه مبارک ما ورته چپ کړه او راته یې فرمایل چې بچیا دا راته ووایه چې په جمعې مبارکې په شپه باندې کوم مونځ ته ادا کوئ مبارک ته پته وه خو د دغه مانځه اجر او ثواب ورته ښایي مالک ابن دینار ورته وایي قربان 2 رکعاته مونځ ادا کوم اول کې کافرون دویم کې سورة الاخلاص دغه مونځ ادا کوم
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورته خوب کې فرمایي چې او مالک ابن دینار واورا یو میاشت دغه منځ مسلسل د جمعې مبارکې په شپه باندې ادا که او دغه منځ کې دومره لوی کمالو چې دغه منځ په وجه باندې خدای پاک مړو ته بخښنه کړې ده ستا ته مغفرت او بخښنه کړې ده او خدای پاک د دغه منځ په وجه باندې ستا له په جنت الفردوس کې یو ښایسته بنګله هم درکړې ده خپلو مړو پسې د جمعې مبارکې په شپه باندې چې دغه دوه رکعاته مونځ ادا کوئ تاسو ته به هم فایده پکې میلاویږي او هغوی ته به هم فایده پکې میلاویږي نو څومره چې مسلمان رور ته فایده رسولی شي مسلمانه خپل رور ته فایده ورسوه نننۍ زمانې خلکو خبرې ما اوره هغه به په ډېر زیات تکلیف کې راځم خپلې موضوع له